السلام علیکم عزتمن نن معلومات زموږ د زینب د قاتیانو په باره کې دي ځکه چې زموږ نه خپل مینوال بار بار دغه غوښتنه کړې ده چې یعنې د زینب د قاتلانو په باره کې موږ ته ووایي او نوي معلومات راکړي چې دوی ته د پانسي ورکړل کېږي او کنه دوی به برل شي ځکه عزتمنو چې د دې نه مخکې یعنې لال احمد برل شوی او دوباره یې بیا ونیو عزتمن د دې ویډیو نه مخکې زموږ د ویډیو ته تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي او د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه کوم تاسو کو چینل زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې وسه د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي د چاسېدي اوسېدونکي د زینب ماشومې سره ډېر غټ ظلم او زیاتی شوی ځکه عزتمنو چې اول وسره غلط کار وکړو د غلط کار نه بعد بیا یې یعنې قطع کړه د دکې د وجې نه یې قطع کړله چې دا به کور کې خل ووایي د هغې په الزام کې بیا لال احمد خلک ونیولی شو چې هغه خپله د دماغو معذور او یعنې دماغو اثرات یې ښه نه و څه موده بعد بېرته بیا هغه کولو شو او پرېښودلو چې د هغې مور لال احمد مور وویلې چې زما زوی یعنې بېګناه دی او زما بل څوک د ګټې وټې نشته زما همدا کوي کې یو زوی دی یعنې بیا به ما څوک ساتلو څه پې زړه وکړو او کوله وې درې ورځې کوله وګرځېدو او واپس یې ونیولو او لال احمد یې وویواخو او ویې ټکو بیا د خل ویلې چې ما سره دغه بل قسم دی هغه بل قسم ورسره ونیولی دی د زینب مور او پلار دغه د چاسدي د پولیسو نه همدغه غوښتنه کوي چې دا د چاسدي په چوک کې سریان پانسي شي چې تاسو یې نشئ پانسي کولی موږ ته یې حواله کړئ موږ به ورسره بیا د ټول کلي خلک موږ د کلي خلک به ورسره بیا ښه پوهېږي ځکه چې داسې کس د خلکه عوام ډېره ښایسته سزا ورته ورکړ ولې هغه سزا ورکړو چې څه اسلام روا کړي تر اوسه پورې پې پولیس لا چپ دی لا جواب یې ورته نه دی ورکړی خو د زینب مور او پلار تر اوسه پورې په دغه انتظار دی چې نن به د چارسدي په چوک کې پانسي کړي سبا به یې پانسي کړي په دې کې دا څنګه په میاشتو باندې تېره شوه خو تر اوسه پورې د زینب د قاتلانو څه پته ونه لګېدل چې زموږ خپله پولیسو سره خبرې وشي هغوی وایي چې انشاءالله زر ته زره به د چارسدي چوک ته به یې پانسي کړو ځکه چې عدالت چې فیصله وکړي نو هغې نه بعد به یې پانسي کوو چې عدالت برې کوي برې شوي به حتمنو چې دا برې شي یعنې ښه کار به وکړي دا حتما راسره خپله رایې راسره لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ موږ خپله رایې دا کړه چې سړیان دې په چوک کې پانسي کړي چې سبا بل کس همدغه شانتې غلط کار نه کوي عزتمنو زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي